أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خواست سورة بقرة آية نمبر 241 42 और 243 بوایو ان شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وللمطلقات او اغا د پاره داغي طلاق کړی شو خزو متاع فائدہ ورکول دي بالمعروف په معروف طریقې سره ښه طریقې سره یا شریعت مطابق کنه شریعت طریقې سره حقا لازم دي علی المتقین په متقیانو باندې ټیک شو تقوا والا باندې. كذلك دغرنگ يبين الله بیانوي الله تعالی لكم تاسو ته آیاته آیاتونه خپل لعلکم د پاره دې تعقلون چې تاسو عقل نه کار واخلئ. علم ترى آیت نګوري الى الذين اغي کسانو ته خرجو چې وتلیو من دیارهم د کورونو خپلونه وهم اور حال دادی چې دوی اولفن په زرګونو ټیک شو حذر الموت په وجه د مرګ د یرینا ټیک شو د مرګ د وجه د یری د مرګ نه مطلب د دغه کنه د مرګ د یرینا. فقال نو پس وی لهم الله دوی د الله تعالی موتو مړه شي ثم بیا احیاهم راجم دی کړل دوی ان الله بشک الله تعالی لذو فضل عظیم خاوند د لوی فضل دی یا لکه ډیر الله رب العالمین چې دی نو ډیر مطلب فضل والده ٹھیک شو نو بیا ثم احیاهم راجم دی کړل دوی ان الله بشک الله تعالی لذو فضل لکه لوی فضل والا یا لوی مهربانه والا علی الناس په خلق باندې لیکن اکثر الناس اکثر د خلقنا بعض د خلقنا لا یشکرون شکر نه ادا کوي مطلب بعض خلک چې دي کنه هغه د الله رب العالمین شکر نه ادا کوي. ګوره مخکې نه لکه ګوره د جهاد هغه خبره شروع وکنه بیا پمنس کې مطلب د کورنۍ د جوړولو د لپاره احکام چې دي کنه هغه بیان کړل. اول هغه قتال په باره کې خبره شروع وا بیا کورنۍ اصلاح په باره کې خبره شروع شوه ټیک شو بیا هغه طلاق باره کې نو وس الله رب العالمین بیا د جهاد په باره کې خبره شروع کړه ټیک تا جهاد طرف ته مطلب واپس خبره کوي کنه او بنی اسرائیل لکه داغه هغه دوه واقعیات پکې مهم راوړي لکه هغه دوه واقعیات پکې ذکر کیږي چې جهاد باندې سوا کوي جهاد باندې ترغیب ور کوي. ګوره بنی اسرائیل په شانت کې مکه گئی بنی اسرائیل چې کوم چلونه کړیو کنه دا غوی په شانت کې چلونه مکوي مطلب هغه چې کنه هغه د جهاد نه و تختیدله ټیک شو د سو جنو تختیدله د مرګ د یری د وجنه نو الله رب العالمین په بیا سو کړه پاغي باندې مرګ راوستلو ټیک شو هغه د مرګ نه تختیدل نو الله رب العالمین ورته وی چې تاسو د مرګ نه تختې تاسو باندې ته مرګ راوستلې شمه هدلته بس هغه دوا واقع چې د کنه هغه ذکر کیږي نو هغه مطلب ردی آیت لپاره کنه دوا شان نزول دي ټیک شو دوا اقوال دي یو قول دا دی مطلب ردی په باره کې دی چې ګوره بنی اسرائیل کې څه کسانو کنه پاغوی باندې د طاعون بیماری راغلی و ټیک شو طاعون یو داسې بیماری و کنه چې هغه به د یو نه بل ته لګېدله او لکه هغه به خورېده او د هغې سره مطلب خلک به مړه کېدله ټیک شو لکه څنګه ګوره د کرونا دا بیماری ده کنه نن سبا زموږ دغه کې د کرونا بیماری ده نو دا د یو نه بل ته لګي هم او بعضې خلک چې نو څوک مړه شي او څوک لکه بچ پاتې شي کنه نو لکه دغه شانته کې بیماری په هغې باندې راغلی وه نو هغې کې لکه ډېر شي خلک پکې مړه شوه او ځین چې نو هغوی د مکې نه وتښتېدله ټیک شو بني اسرائیل دا خبره وکړله که چېرې دا بیماری بیا راغله نو موږ به څه کوو موږ به وتښتو ټیک شو
نو الله رب العالمین په لکه دا بیماری چې ده نو دی په دوباره راوستله. د طاعون دا بیماری چې ده نو دی په دوباره راوستل. نو دوی ټول د کلي نه څه وکړه، دوی وتښتېدله. ټیک شو، 1000 کسان وګڼه، دوی یو صحرا ته لاړله. نو هلته کې مطلب دوی خو دا بیماری نه وتښتېدله. نو الله رب العالمین جبرائیل علیه السلام ته حکم وکړو او د هغه په یو اواز سره، مطلب هغه یو چغه یو اواز سره هغه ټول څه شول، هغوی ټول مړه شوله. ټیک شوله. نو لکه ګوره حکم دا دی که نه، په حدیث کې دا راغلی دی چې چېرته ګوره لکه بیماری راشي، ټیک شو، لکه دا طاعون بیماري یاده کړې وه که نه، داسې ډېرې بیماریانې دي. لکه دا کرونا والا بیماري شوله، نو چې چېرته لکه د خارش لګېدو بیماري، نورې الرجي وغیره داسې څه دغه یي که نه. نو ګوره چې چېرته لکه دا بیماري راشي، نو تاسو به څه کوئ، تاسو چې ګوره پته ولګېږي که نه چې په یو ښار کې، په یو ځګي کې، ټیک شو، هلته کې دا بیماری راغلی ده، نو تاسو به هلته کې ځئ نه. ټیک شو. او که چېرې تاسو په کوم ځای کې موجود یې او هلته کې هغه بیماری راشي، نو د هغه ځګي نه به وځئ نه، مطلب د هغه ځګي نه به تښتئ نه. ټیک شو. دا په حدیث کې راغلی دی، دا یو قانون دی. نو دوی څه وکړله، دوی د دې وجې نه، د دې بیمارۍ د وجې نه لکه دوی وتښتېدله، ووتله د هغه ځګي نه که نه، د څه د وجې نه، د مرګ د یاري د وجې نه. نو بیا الله رب العالمین څه وکړله، هغه ټول یې مړه کړله. په هغه صحرا کې دا یو ځګی و که نه، دوی هلته ټول تلي، نو دا ټول یې مړه کړله. نو لکه الله رب العالمین پې هلته کې هغه مرګ چې دی که نه، هغه مرګ یې پې په هغه ځګي کې راویستلو. نو بیا یو پیغمبر حزقیل علیه السلام هغه په هغې لارې باندې تېرېدلو. نو چې ویې کتله که نه چې ټول بني اسرائیل چې دي نو هغوی مړه پراته دي. نو لکه حزقیل علیه السلام ته الله رب العالمین نه دعا وکړه چې یا رب العالمین دا خو لکه ټول دا خلک چې دا خو ستا ذکر، لکه ستا ذکر او تسبیحات پې ویله که نه، نو لکه هغه نقصان هر څه دی وکتلو. نو لکه د الله رب العالمین نه بیا دعا وکړله که نه چې یا رب العالمین دا ټول واپس را جمدي کړې او مطلب لکه دی به ستا ذکر او دغه کولو که نه، دا ټول چې دی نو دا واپس را جمدي کړې. نو بیا الله رب العالمین لکه د هغه دعا قبوله کړه که نه. اسیم لکه دا خلک چې لکه بې نیټې لکه الله رب العالمین دی له مرګ ورویستې او بې نیټې دوی مړه شوي وو. نو بیا الله رب العالمین هغه دعا قبول کړله او دا ټول واپس را جمدي کړله. دغه شانته کې لکه ګوره دا خو د سزا په تور باندې یو مرګ و که نه، د سزا په تور مرګ و، لکه نیټه نه وه مقرره، الله رب العالمین سزا ورکوله. نو ځکه الله رب العالمین را جمدي کړه. نه هغه مخکې لکه هم خبره تېره شوې ده که نه، هغه موسی علیه السلام لکه 70 کسان او یا ورته وایي که څه 70 کسان که نه، نو هغه لکه بوتله دغه شانته کې کوهي تور ته، او بیا هغه چې دی نو هغوی مړه شوله او واپس یې بیا را جمدي کړله. ټیک شو. دغه شانته کې بیا د اصحاب کهف د هغې په باره کې هغه خبره به بیا راشي که نه، انشاءالله الرحمن بیا به وایو. نو هغه هم لکه داسې بې نیټۍ مرګ وله الله رب العالمین ورکړی و که نه، او بیا یې را ژوندي کړله. یو بل قول لکه دې کې دا دی چې دوی د خپل نبی علیه السلام لکه جهاد، لکه نبی علیه السلام ورته د جهاد امر یې ورته کړی و که نه، د جهاد هغه مطلب دوی ته خپل نبي چې دی که نه هغه د جهاد امر یې ورته کړی و، لکه جهاد په باره کې بعض وایي چې لکه دا قول چې دی که نه دا بالکل صحیح دی. ټیک شو. مطلب د جهاد امر یې ورته کړی و او دوی د خپل کلي نه څه وکړه، دوی وتښتېدل او پیغمبر علیه السلام ته یې وفرمایله چې دا کلی چې دی نو دا تا ته پاتې شو او مونږ جهاد ته تیار نه یو. مطلب دا دی که نه چې لکه وتښتېدل او دا مطلب چې مونږ چېرته مړه نه شو. دوی یو صحرا ته لاړله او هلته کې الله رب العالمین بیا څه چل وکړو، د هغوی باندې مرګ راویستلو. دوی ته دا وښودله که نه چې ګوره مرګ یوازې په جهاد کې نه دی چې لکه تاسو به جهاد کوئ نو مړه کېږئ به. ټیک شو. لکه الله رب العالمین ورته وایي چې زه خو تاسو داسې هم وچلی شم
مطلب په جهاد کې څه کسان مړه شي او بعضې لکه خلاص شي که نه لکه څوک پاتې شي او څوک مړه شي نو الله رب العالمین لکه دوی چې دی نو په دې باندې عذاب راوست او دغه شانته کې لکه دوی په صحرا کې مړه کړله او بعض وایي چې لکه دوی په بیا په دعا سره څه شوله واپس راجمدي شوله حزقیل علیه السلام دعا وکړله که نه نو دوی واپس راجمدي شول نو خو دلته کې بس لکه هغه واقعه بیانوي که نه چې آیا ته نه ګورې تا نه دي کتلې هغې کسانو ته چې دوی وتلي وو د کورونو خپلو نه د څه د وجې نه د مرګ د یرې د وجې نه ټیک شو لکه دوی په زړونو کې نه دا که نه بیا فقاله نو پس اووې دوی ته فقاله نو پس اووې لهم الله دوی ته الله تعالی موتو مړه شئ ټیک شو بیا لکه الله رب العالمین ورته وایي چې تاسو مړه شئ ثم بیا احیاهم راجمدي کړل دوی لکه حزقیل علیه السلام د الله رب العالمین دعا وغوښتله که نه او دوی بیا واپس راجمدي کړله نو بېشک الله تعالی خاوند دی د لوی فضل یا لکه د لوی مهربانۍ ها علن ناسی په خلکو باندې ولکن اکثر الناس اکثر د خلکو نه لا یشکرون شکر نو باسي بستونه پوره شوله او مونږه د دې مخکیني دغه وکړو وللمطلقات د دې مونږه تشریح راته ښکارې ونه کړو دا دوباره ووایو ښه وللمطلقات هغه دپاره د هغې طلاق کړی شویو ښځو که نه لکه دلته بس هغه کمې ښځو ته چې لکه عامې ښځې که نه هغوی ته لکه طلاق ورکړی شي ټیک شو د هغوی دپاره هغه متعه مطلب لکه فایده بیانوي که نه که هرې ښځې ته